دا بخاری ثانی مخکې کا بخاری جلد ثانی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. سيد الشهداء وتوي پدې نسبت سره چې دا شهادت ته د ډېرې عظیمې بهادرۍ نه پس راغلی او د وفات نه پس چې د سره کم ظلم شوی دی د جسد سره دا بل چا سره نه دی شوی. حمزة بن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو او په بدر کې تاسو سره د مرکه ویلې و تېره شوې ده چې د لاسه عتبه مردار شوی دی. عتبه مردار شو نو د عتبه لور وه د هغې نوم و هند بنت عتبه او دا په ابو سفیان واده وه. غټ خاندانونه دي او دلته اوس د کافرانو د فوج سپهسالار او جرنیل ابو سفیان دی رضی الله عنه. نو دې هندې یو په بدر کې پلار مړو عتبه، یو یې تره مړو شیبه، رور یې مړو ولید، ډېره زیاته دردمنه وه. نو دې د ده د قتل منصوبه جوړه کړه د حضرت حمزه چې د پلار بدل به واله. نو دې کې د هغې قتل حمزه تخصیص په دې نسبت دی. یو سید الشهدا دی، ظلم ورسره ډېر شوی دی او ډېر بهادرۍ سره جنګېدلی دی او شهید شوی دی. دا اوس ورپسې شه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن جعفر ابن عمر ابن أمية الزمري وی د عبید الله ابن عدي ابن الخيار سره ووتم. عبید الله ابن عدي ابن الخيار. فلما قدمنا چې مونږ رالو حمص ته د شام په مضافاتو کې یو علاقه ده، نو ما ته عبید الله وی د خپل ملګري هل لک رغبة فی لقاء وحشي، هل لک رغبة، هلکه رغبت شته فی وحشي فی لقاء وحشي، ځکه چې یو صحابي د حضور پاک دی او یو څو معرکې یې کړي دي نو ملاقات به وکړو او خصوصا به ته سوال وکړو ته قتل د حمزه نه. قلت نعم، دا خو ډېره ښه ده. او وحشي اسکنو حمص کې اوسېده. وسألنا عنه، موږ د ده متعلق تپوس وکړو چې این هو، فقیل لنا هو ذاک هغه ناست چې راته ووې فی ظل قصره، د خپل قصر د محل سوري ته ناست، کأنه حمیت، داسې دی لکه د اوبو ډک مشک چې وي. تشبیه د ډک مشک سره په څه کې ورکوي؟ په غټوالي د وجود کې او په سواد د رنګ کې. غټ مشک وي، ډک وي او تک توري، تک تور غټ. قال نو سوی څوکه؟ قال کې ضمیر چا ته راجع دی؟ دا جعفر وی. جئنا ورلو حتى وقفنا عليه، علا په معنا د عند دی ای عنده، هغه سره ودرېدو بیسیرن لږ غوندې، لږ ودرېدو چې ورته وګوري موږ ته متوجه شي. نو چې ودرېدو نو سلمنا، سلام واچو. نو فرد السلام. قال جعفر وی زما دا ملګری عبید الله ابن عدي ابن الخيار معتجر بعمامته، را ځان پټونکي او په عمامه خپل. عمامه دا پټکې دی داسې ځان نه تو کړی، سر نم تو کي، لاندې ګیرې نه تو کي، مخ نم تو کي، صرف سترګې ښکارېدل. ازمایش یې کو په وحشي چې دی ما پیژنې او که ما نه پیژنې. عبید الله ابن عدي ابن الخيار معتجرون، رانغښتونکي و خپل نفس ته را، معتجرون وجهه بعمامته، ما یرى وحشي الا عینیه ورجلیه،
صرف سترګې او خپې لیدې نور نه. نو پټکي کې نور وجود نو پټ کړی، نور وجود خو په خپله جامه کې پټ دی، خو د بنده مخ سر ښکار یې په پټکي کې شو. فقال عبید الله یا وحشي اتعرفني ما پیژنې؟ قال جعفر وی فنظر نظر وکړه وحشي دی عبید الله ته. ثم قال بیا وی ګوره صرف سترګې او خپې وینې. لا والله لا اعرفک، پیژنم خدای نه بالیقین، الا مگر دومره ده چې اعلم یو علم مشته چې عدي ابن الخيار د پلار نوم یې ورته واغېسته. عدي ابن الخيار تزوج نکاح وکړه یو ښځې سره، یقال لها د هغه ښځې ته به خلکو ام قتال وې، په ام قتال باندې مشهوره وه، د مور نوم یې ورته واغېسته. او دا د ابوالعیس لور وه. ابوالعیس د بنو امیه خاندان یو فرد، ابوالعیس ابن امیه ابن عبد الشمس، دا غلور وه ام قتال. فولدت نو بچی راوړه د ام قتال له د دې عدي دپاره د ښځې د ام قتال غلامن یو هلک په مکه کې هلک یې وله راوړه، یعنې هلک یې ته پیدا شو. دی خپله یادوي، دا عبیدالله یادوي، خو دی خو پېژنې نه چې ته همغه یې که نه. فکنت استرضع له، نو ما ته یې ورشه مرضعه وله وګوره. عربو کې به دا قانون و چې بچې به د رضا دپاره یو مرضعې له لیږه، د هغې به ډېرې فایدې وې. یو به دا چې د شهر آب و هوا برابر نی، د بانډې آب و هوا ښي، نو بانډه کې به څوک وپایلي، آب و هوا به ښي. بل شهر کې خو مختلف خلک راځي، عربي ګډه وډه شوي، او د بانډې ژبه صفی، ژبه به هم صفا زده کړي، نشونما به یې خوشي. فحملت ما یوړه دا هلکه مع امه، مع په معنا د اله دی، اله امه رضاعي مور ته یو میړه. یا ممکن ده چې دا خپله مور هم ورسره تلي، چې د دم د سره ځم خو دا ماشوم را سره یوسه. فناولتها، نو ما ورکه ها د رضاعي مور له ایاهو دا هلک، هغه هلک مې ورکه. نو چې په لاره تلم هغه هلک ته مې کتل، نو خپې هغه انغښتې و په اوروني کې وړې پېژنې که نه، دا ماشوم چې کوم رومال کې باندی، نو په لاره ما خپو ته کتل. فلکأني نظرت الی قدمې، لکه چې ستا قدمونو ته مې کتلي وي، لکه چې چا ته مې کتلي، لکه چې تو مغې ستا د خپو ته ګورم هغه خپې او دا یو برابر دي، لکه چې همدې خپو ته مې کتې، لکه چې تو مغه ماشوم یې. ګوره دې ته حافظه وایي. دا اوس یو سړی ځکه نه ستا ماشوم زوی دی، ته یې ونغاړه څونه ورسره ته لوبې ټقالې کې، او ته یې د خپو نه وپېژنه، نشي پېژندی د خپو، لور د خپو نه نشي پېژندی. او ښځه خو ځکه د خپو نه پېژني چې هغه پوندوره ده. ښځه خو چې په لاره ځي د خپو نه ولې پېژنې؟ هغې دا چوندې پوندې نیولې دي، نښې پې شته، نو ځکه یې پېژنې. او یا ډولۍ ډولۍ کېږي، د هغه اندازې نه یې پېژنې چې دا زما دغه د بچو ام المؤمنین ده. نور دا پته یو ځل یې وله صرف خپو ته کتلي دي، او دې وخت کې د ده عمر د 50 کالو نه زیات دی، 50 سال پس، 100 کاله پس، 50 کاله پسې دې وخت کې تقریبا د 200 میاشتې راپاسه 50 کاله عمر دی، یعنې 50 کاله پسې وپېژنده خپل، او صرف په لارې وله خپې کتلی. دا ولې مولانا تاسو ته ما ویلو، اصل کې د دین د حفاظت ذمه داري الله اخیستې ده، او لویه طریقه خو هغه خو غیر امیین خلک و، هغې خو کتاب مکتب کې سبق نه ویلی، خطونه نه ورتلل، نو الله حافظې داسې پیدا کړې وې چې یو ځل به یې خبره واورېده چې د خپو د معلومات 50 کاله او خپې هم صرف یو ځل لیدي دي، او بیا ګوره مر الزمان سره او د عمر د لوېدو سره د انسان د خپو شکلونه هم بدلېږي، او بیا هم ورته پته، او د خپو د کرښو نه هم نه معلوموي چې ګنې کرښو ته د خپو هغه لون ته و هیئت ته ګورې، او ته پته لګي چې 50 کاله مخکې مې دا خپې لیدلې، نو حافظې یې څونه مضبوطې وې. نو کشف وکړه عبیدالله د مخې ښکاره کړه چې همغه یم. ثم قال بیا ورته عبیدالله وی لا تخبرنا بقتل حمزه، ای بخبر قتل حمزه؟ قال نعم در کوم، ان حمزه قتل، حمزه قتل کړو طعیمه ابن عدي ابن خيار لر په بدر کې، یعنې ستا رور یې وجلی. پوهېږې دا عبیدالله خو د عدي ابن خيار زوی دی که نه، نو څوک یې وجلی و؟ ستا رور طعیمه. نو دا یوازې طعیمه نه ډېر شی یې وجلی و، عتبه هم وجلی و، دی هم وجلی و، او خصوصا بهادر. فقال لي مولاي، نو زما مولا راته وي، مولا معتق چې جبیر ابن مطعم و، او دا ستا دا رور چې و
نو دا د جبیر ابن مطعم ترو سو یعنی ستار واره جبیر ابن مطعم راته وی ان قتلت که قتل که حمزه بی د مقابله د پاره دی په مقابله تر د ما کې فانت حر قال فلما ان خرج الناس جوه الخرق عما عينين مرتوي عينين مرتوي او عينين مرتوي عينين او عينين دا یو غار دی پکې اوبه وي چینا ځکه و دوه چینې مې پکې د احد نه دی غاړه دی یو بل غر دی نو دا احد سره نږدې غر دی دغلته کې حضور پاک مبارک د خپل لښکر معاینه کړې وه نو جبل نو غزوه احد هم ورته وایي او غزوه عینین یا عینین هم ورته وایي جبل بجیال احد ای بقرب احد بینه فما بین د دې جبل و بینه پکې مقدر کخه بینه و بین احد واد نو خرجت زم د خلکو سره وتم قتال ته فلما ان استفوا چې صفونه جوړ کړل قتال لا خرج له السباع سباع یو سړیو ابن عبد العزى د بنو خزاعه قبیله ډېر بهادر پهلوانو جنګېده به چاره پرځولې نو او د تورې د غزار او د نیزې د غزار ډېر ماهر فقال نو تاسو ته ما بدر کې ویلو چې مبارزې به کېدې یو کس به وتل نو ووې دې سبا هل من مبارز چې تاسو مقابل قال نو دی وحشي وی فخرج روت وته حمزه ابن عبد المطلب چې یو ځل مبارز فقال یا سبا دا خو ټول د مکې یو بلې پېژندل لاول به ګوره په جنګ کې په سړي روب اچوي چې روب دی واچو نو دی د خپې وښویږي چې خپې وښویږي نو ړې بیلي بیا وجل ساندي یا سبا یا ابن ام انمار د ام انمار زویا مور یې ورته یاده کړه ته د چا زوی پته راته شته مقطعة البذور ستا مور به د خلکو فرجونه پرې کوي څه مطلب شو عربو کې ختنه کېږي څنګه چې سړي ختنه کوي دغه رنګې ښځې هم ختنه کوي د دې فرج د پاسه یو لحمۍ که عرف دی کې اتې پرې کي په ماشوموالي کې دا د عربو رواجو وي دا وروستو بیا الس فی الجماعي نو ښځو به د ښځو ختنې کولې لکه سړي چې سړو ختنې کوي نو دی وله پیغور ورکړي چې ته خو د هغې ښځې زوی چې د ښځو ماشومانو پرجونه پرې کوي د قبیحه کارونو والا ښځې په خلکو کورونو کې ګرځي او د خلکو پرجونه پرې کوي او پیسې پې اخلي ته ما سره مقابله کې جبلي اتحاد الله ورسوله خدای او رسول سره جنګ کې څه مطلب خدای سره خو څوک جنګ نشي کولی د خدای دین سره یا الله سره ته په خپل زعم کې مقابله کې کولی نشو الله رسول سره نو موږ سره به الله مدد کوي قال راوي وی چې وحشي دی ثم شد کلکه حمله وکړه حمزه علیه په دې چا سبا نو چې حمله پې وکړه نو سبا یې غزار تم جوړ نه کړ داسې یې او حالانکې په وسله کې پټ و داسې یې او لکه چې پرون مړي پرون مړ پېژنې که اوس مري خو لاسونه خپې خوړقی که نه غوبل خو کوي که نه داسې و چې لاس او خپې مو نه راپول لکه چې کله مړ شوي وایه که امس ذاهب لکه پرون چې ذاهب خیرت دا د حمزه بهادري ذکر کړه یعنی مطلب دا چې داسې بهادر مې وجلی وحشي وی قال وهو کمنت ما کمن او که پټ شم حمزه ته یو تیږې لاندې معنا وراء صخره فلما دانا من چې ما ته دا وحشي دا حمزه نږدې شو رمیته بحربتي زما ته یو وړه نیزه وه حربه هغې ته وایي چې د امسا نه غټی اوږدی او د عامې نیزې نه وړی په دې خلک ویشتل کوي ومې ویش په حربه خپله فازعها صیغه د ماضي په کار و چې وضعتها دی لیکن دا حکایت د حال ماضیه دی داسې ده لکه چې اوس یې وله په نوم کېږدم یعنې رسا مې وویشته داسې ده لکه چې ازعها هغه حال کې مې وله په نوم کېښودله څه مطلب یعنې ښه رسا مې وویشته چې نږدې یم او کېږدمه وله فی سنته په نامه رده کې په دې نوم ولګېد حتی خرجت ووته نیزه من بین ورکیه شاته د لنډې په منځ دواړو کوناټو منځ کې ووتله قال وحشي وی فکان ذاک العهد به دا مې اخیري ملاقات و د حمزه سره بس په نامه مې وویشته او نیزه تې پورې را پورې ووتله او بیا ما پسې ګواښ په هغې کې مو که خو طاقت پکې نه و پرېوته پوه شوی پې شهید شو دا خو واقع شوه فلما رجعنا چې خلک واپس شو د احد نه رجعت معهم فاقمت بمکه پس زه خو آزاد شم ځکه ما ته ویل چې حمزه دې ملک آزاد بشي ما خو بدل واغېشتم حتی فشا خور شو په دې مکه کې اسلام او دلته بیا ووایه چې فتح مکه فتح شو فتحت
ثم خرجت طائف ته لاړم وتښتېدم خلق مسلمانان شو څوک وتښتېدل فارسلوا خلق ولېږل نبي علیه السلام ته رسولنا استازي د څه لپاره چې زمونږ قوم مسلمانېږي زمونږ قوم مسلمانېږي موږ سره څوک قاري ولېږه حافظ ولېږه عالم ولېږه دا استازي تلل ما ته چا وی چې انه علیه السلام لا یهیج الرسل غصې نه کوي استازو ته استازو ته باندې هیجان سختې خبرې نه کوي نو په حیث د استازي لاړ شه دی یارېده که نه چې ما ته به رسول الله مبارک غصه یې ځکه چې ما ترې وجلی دی او وجل خو په خپل ځای دی خو پوزه او غوږونه او دی ته پرې کړي بیا دلته ذکر نه کو سوء ادب راځي قال فغرزم دي استاذ سروتم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي أنت كما كاكي وسيدل بيجنده قلت نعم قال أنت قتلت حمزة وسدلت نعم ويدروغ كرادي كبلاوي نعم وي كنعم وي نو بیا لګیو پټه د پیغمبر مخ کې دا بیا د بيد چې ما واجل نو سوي قلت قد كان من الامر ما بلغك امر هغه دی چې تا ته صاحب رسېدلی چې تا ته څه رسېدلی دی هغه ټیک دی ګوره څونه ښکلې تعبیر یې وکړه یو بالکل ما وجه دی قال هل تستطيع ان تغيب وجهك عني طاقت لرې چې زما نه مخ غایب کې ولې زه ستا مخ ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تر هغه پرې کړې پوز او سترګې او شونډې او غوږونه یادوي خو دې کې بل روایت دی هغې کې داسې دي هل تستطيع ان تجاهد في سبيل الله طاقت لرې چې جهاد وکړې د الله په لاره کې وی نعم نو دا د مخ وخت دی او جهاد کې خلق مخ پټی که نه ولاړ شي نو دا چې کوم علماو لیکلي دي چې تغیبه وجه ده چې ستا مخ ته ګورم نو ما ته د خپل تره مخ یادېږي دا لږه مناسبه نه ده دا مناسبه نه ده څه مطلب شو چې جهاد له لاړ شي جهاد له دی زما نه مخ غایب کول کې نه د چا نه دی لکه جهاد نه نو پیغمبر مبارک هر چا ته د هغه مناسب عمل ښولی دی که چا ته وي بر الوالدین کوه چاته وي جهاد شو دا عمل وکړو قال فخرجت فلما قبض لاړم جهاد ته وفات شو رسول الله ایمان یې راوړی لاړ رسول الله خرج مسیلمة الکذاب راووته کته وی چې دا خو د حضور پاک په جول کې راوته نو خرجه په معنا د زهره به کم غالب شو لګه خلق وسره ډېر شو قلت ما ویل اخرجن وزم مسیلمة لعلی اقتله نو مکافات وکم به ای بقتله د حمزه بدل به اخلاص کو اگر چې دلته کې خو الاسلام یهدم ما کان قبله دی خو خیر د قیامت په ورځ به د الله توخیمه چې الله یوم غټ مسلمان وجلی هغې مقابله کې به بل غټ کافر دا مکافات دا نه چې هغه ګناه به ختمه کړم ګناه خو ختم شوی خو د ما په مناقبو کې به یو شی راشي که یو خوا مې غټ کافر مسلمان وجلی دی بل خوا مې غټ دشمن د پیغمبر وجلی دی قال فخرجت مع الناس فكان من امره امر د مسیلمه ما کان هغه چې و هغه سو جنګ شروع شو قال فإذا یو سړی قام ادرس فی سلمة جدار په شګاف د دیوال کې دیوال چون دی پورې غاړه ولاړو تماشه یې کوله په دې چوندي کې د خپل فوج او د مسلمانانو د ابوبکر صدیق زمانه وه داسې و لکه اوښ اوږد غټ او رق غنم رنګې ببر سرې ببرو ځکه جنګ کې شامل و قال نو وحشي فرمیته بحربتي او بل ځای کې راځي التي رمیت به حمزه په هغه نیزګۍ مې وویشته چې حمزه مې پې ویشتی و فازعوها دلته هم حکایت د حال ماضیه دی داسې ده لکه چې مخامخ مې وله په دې صدیانو کې کېښوده په دې صدیانو په دې میانس کې مې وویشته حتی خرجت من بین کتفې شاته د ولونه یې ووتله امې مردار کړه قال وحشي وی ټوپ کړي الیه دته یو سړي د انصارو د عبدالله ابن زید ابن عاصم مازیني دی هغه ور ټوپ کړی وضربه بالسيف على هامته خو که هغه نم ویوالی نو چې ده په نیزه وویسته او نیزه تې شاته وتله مړ کېده به قال عبد الله بن الفاضل اخبرني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر يقول دا په بل سند دی ښه یو جاریې په شا د بیت باندې اعلان وکړه چې و امیر المؤمنین چې مسیلمه دی دې ته به امیر المؤمنین وي قتله العبد الاسود الف لام عهدي دی هغې تور مرایي مړ کړه کته به چې په سر باندې خو دی بل و عبدالله ابن زید نه اصل وجلی هغه دی هغې سړي مړ کړه نو دا د حمزه د قتل هغه مکافات مې وکړه زه او سرپسې شه باب الذين استجابوا لله والرسول وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا وجر واقع داسې وشان نزول ذکر کوي چې د احد جنگ کې خو تاسو ته ما ووایي چې ګټه چا کړې ده مسلمان کړې ده یاد لرې د خبر میدان خو دوی وګټه
هغوی خو تښتېدل خبره خو د مړو نه نو بیا دوی د خپل زخمیان علاج کاو او مړي ښخول او دې کې حضور پاک له اطلاع راله وی د الله رسوله ابو سفیان خو بیا اراده لري او وایي چې او ابو سفیان په لاره ملګرو سره مشوره وکړه هلکه وي مسلمانان غافله وی خپل مړو کې به خښولو کې به مصروفي زخمیانو علاج کې به مصروفي راځئ چې ناګهاني پې ورشو او حمله پې وکړو او ختم یې کړو نو چې د اطلاع راورسېده نو رسول الله مبارک صحابو ته وی چې څوک را سره دي چې مونږ یې مخې له لاړ شو ورځو واپسې ځه تا ګوره ډېره ګرانه وه ځکه سهار به ټول زخمیانو نو سیبه ورسره کسان اوس به راشي او یو کسانو ملا وتړلوي د سره نو لاړله نو چې لاړل روحا مقام ته حضور پاک ورسېد نو چې ابو سفیان ته پته ولګېده چې مونږ خو اراده لرو چې ورځو هغه راپسې راووته نو بس ابو سفیان مکې ته وتښتېده نو درې ورځې حضور پاک په روحا کې قیام وکړه واپس راغی نو دلته څه وایي الذين عائشة صدیقه استجابوا لله والرسول معلومیږي دا چې د پیغمبر خبره منل د الله خبره منل دی استجابوا دعوت قبل اول من بعد ما اصابهم القرح پس دا غیر چې زخمونه ور رسېدلي دا هم زخمیانو غریبانان خو زخم رسېدل څه د چا پلار مړو د چا پلار مړ چې داسې ده لکه چې سړی په خپله زخمي شي د چا رور مړو للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم ورپسې شاه قالت لمروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يصحب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم أبو بكر نو عائشة عروة وی خوریا ستا پلارم دی کې دی الذین کې زبیر دی ستا پلار زما اوخه او ابو بکر زما پلارم پکې لما اصاب ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما اصاب یوم احد تکلیف ټینشن د مرګرو وجل زخمونه فانصرف عنه المسلمون نو خافه ویرید چې واپس ولې چې اطلاع ولره رسوله فقال من يذهب في اثرهم یا اسرهم داغي په قدم کې فانتدبا نو سرعت سره پاسېدل بې سوچه پاسېدل داغینا او یا کسان عروه وی قال عروه كان فيهم ابو بكر والزبير شبه باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنصر بن أنس ومصعب بن عمير وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قال ما نعلم حيا من أحياء الغرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة أعز يوم القيامة من الأنصار قال قتادة وبه قال حدثنا أنس بن مالك بس ګوره یو خبره ذهن ته واچوه چې هر کله د یو ځل قال قتاده اوی بیا به قال ته څه ضرورت دا خو چې مخکې قال نی نو مونږ قال وایو شابه ها أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر مؤونة 70 ويوم اليمامة 70 قال وكان بئر مؤونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب جی نو فرمای قتاده چې مونږ ته معلوم نه دی یو قبیله د قبیلو د عربو چې اکثر دی په شهداو کې د انصارونه من الانصار سوا د انصار په انصارو کې شهدا ډېر زیات تېر شوي خو اعز یوم القیامه د قیامت پر ورځ د خدای په ني ډېر معزز دی ولې شهادتونه نصیب شو او د پیغمبر خدمت یې وکړه نو په دې دوو صفتو موصوف مونږ ته بله قبیله د انصارو نه سوا نه ده معلومه ما نعلمو مونږ ته معلوم نه دی یو قبیله د قبیلې د عربو نه اکثر شهیدا چې اکثر دي د جهت د شهداونه او دویم صفت اعز عند الله يوم القيامه سوا د انصارونه من سوای دي قال قتاده في بيان کې وحدثنا انس بن مالك دا قتاده خدا تعلیق نه دی ومغه سند دی ښه چې امام بخاري د عمرو بن عدي نقل کې هغه د معاذ نه هغه د خپل پلان نه شام دی هغه د قتاده نه وحدثنا انس بن مالك بمنت انس ویلی دی كأنه قتل منهم يوم واحد 70 وناس كتب دا خد انس قول دی موقوف شو کنه یار نو دا موقوف نه دی دا موقوف هم دی او حکمن څه دی مولانا صاحب مرفوع ځکه دا کار په احد کې چا مخ کې شوی دی د حضور پاک اے ما تاسو ته ویلو قصاص یادي مې سلور شپېته مهاجرین پکې انصار پکې شهیدان دي سلور پکې مهاجرینو حضرت حمزه خو مهاجر سلور شپږ سلور شپېته انصارو شپږ
مهاجرون او د اویا ذکر کړ نو اکثر له حکم د کول ورکړ و یوم بیر معونه او یا کسان د بیر معونه واقع سبا را روانه و یوم الیمامه یمامه د زینم د چې مسیلمه الکذاب سره د حضرت ابوبکر صدیق زمانه کې جنگ شو نو او یا پکې انصارو قال وکانه بیر معونه سبا را روان دی په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یوم د یمامه یوم قتال الیمامه را زینم دی په زمانه د ابوبکر کې یوم مسیلمه الکذاب دار ورځ یوم قتل مسیلمة الکذاب ورپسې شاه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين چې کله خول نو دوه کسان به یو ځای کول من قتلا مقتولین د احد فی صوب واحد الګه کته دا خو به وجود یو بل سره جنگید نه هغه خپل جامې خو وی چې کوم کې جنگو کې شهیدان شو د کفن جامه د کفن جامې نه وینو یو صوبه دوه کسانو کې چاله یو صوبه یولا چاله یو صوبه دوه دا به پر پاسه واچوله ثم يقول ايهم اكثر كم یو د دین اکثر د اخذا للقران اخذا للقران قاریم دی او عالم هم دی چې چاته به قران ډیر یاد او عالم وګڼه چې اشارت بوشوله لپاره د حضور پاک یو کس چې دغه دی نو قدمه فی الله د قران شریف فضیلت شو قال انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه زر دې د پاره گواه ما و امر بدفنهم بدمائهم سره د وینو شهید بنخه کنه انا به شهید بنوینځي لمبه بین خپل جامو کې به خیر تفصیل براشي ولم يصلي عليهم او جنازه بم پنه کې مالک او شافعی خوې چې په شهید جنازه بالکل شته دینه او احمد وی په مستحب ده او زمون په هغه فرض کفایه ده چې په نورو مړو ده یاد بلی شي د شافعی او د مالک په نس پشته دینه وایا او د احمد په نس مستحب ده زمون پر هغه فرض کفایه ده نور تفصیل به کتاب الجنایز د ترمذی بخاری کې راځي لیکن زما دلیل هغه دی چې ابو استیر شوخه چې نبی علیہ السلام صلی علی قتل احد په منبر باندې وخته او تقریر مو وفات نه لګ مخ کې تیر شي دي کړه نو چې د وفات د مخ کې په جنازه کې چې داړو د مړو شته دی نه نو دا خصوصیت د حضور پاک دی نو د مرګ وخت کې په ولې نه کاوله او دې کې موږ سره بل روایت ته او التبه ته وېما چې بالکل تفصیل سره برته په دلایل وېما چې رسول الله مبارک صلی علی قتل احد نو هغه مثبت دی او دا نافی دی او د مثبت او د نافی تعارض راشي چې ترجیح ورکاو مثبت لا ولم يغسلوا لا لم بولشوا قال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قتل ابي جعلت ابكي واكشف صبا عن وجهه فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه وما زالت الملائكه تظنه باجنحتها حتى استوغور چې تاسو نه غلطي وکړي فجعل دلته سره دي جابر نه مې ورېدي لما قتل ابي چې دما پلار مړ شو چې عبد الله دی ما جړل دا د سترګو جړه خیر دی خو چې دا غویر پکې نه مخ وهل ګریوانونه شتول چغې وهل دا ګناه ده واکشف الصوب عن وجهه دا مخ نه مې صوبه لرکول پلار وته مې قتل وجعل اصحاب النبي تا اصحاب النبي او دوس مضاف الیه دی النبي مجرور دی اصحاب د نبی علیہ السلام ینها ونی سموي ینها ونی زمنه کاوله او نبی علیہ السلام لم ینها نو د دې نه دوه خبرې معلومیږي یو دا چې اصحاب من کولم نو حضور پاک اصحاب ته نه وی چې مې منې کوي نو دا تقریر شو په دې خبره چې یو سړی ته منې کې چې دا مخ ولا مګوره نو جایز شو او پیغمبر په خپل منع نه ده کړې هغې نه جواز هم معلومیږي نو د مړي ته د خپل وارثان کتی شي ګناه پکې نشته عام مسلمانان هم کتی شي ګناه پکې نشته پیغمبر ځکه دې منع نه کو او دلیل اجماع سره ډیر دی ښه هغه حضور پاک چې وفات شو ابوبکر راغی نو مخې ولا کولو کو او قبل بین عینیه تندې مبارکې ولا خپل کو او وا صفیا وا خلیلا طبت حیا ومیتا جواز هغې نه معلومیږي او کته چې صحابه منې کو حضور پاک په چپ پاتې شو دا دلیل چې منې شي نو بهتره دا ده چې مه کوه مه ګوره جواز یو کوی چې نه ګورم ولې ځکه ای وجه ده د مړي چې ساه وخیږي رنګ یې تور شي
وینه جامد شي کنه دا قانون دی چې سړی مړ شي رنګ یې څه شي تور شي وینه جامد شي او دا پوزه کږه شي د دې نه هغه رطوبت ورو ختمیږي هغه ته وځي د چا سترګې دننه شي جورې شي د چا کوله وي د چا خوله کوله وي نو بیا خلک مړو پورې خنداګانې کوي نو بهتره خو دا ده چې بلکل مه ګوره خو که ته ګورې نو جواز یې شته دواړه ته ثابت شو کم ځای دی وقال النبي صلی الله لا تبکیه یا ما تبکیه ګوره منه یې ونه کړله چې خامخا مه جاړه واپس تسلي ورکوي حرامه نه ده تسلی ورکي ما زالت الملائکة تظله باجنحها حتى رفع فرشتو په سورې کو حتی رفع هغې پورې چې لاس یې قبر ته پورته شو نو ګوره مولانا صاحب دومره لوی مرتبه خدای ورکړه ولې ورپسې جاړې پلار د خدای لویه مرتبه او دې نه یو بله خبره معلومه شوه چې کرامت د اولیاو بعد الموت دی معلوم شو فرشتوی سورې څه شی دی لکه امر خارق للعادت دی که نه دی یا لکه وایه که نه ځکه ګرمي وه ورځ ګرمه وه نو دا فرشتو سورې په دې صحابي باندې دی خو پیغمبر نه دی دا یو کرامت شبه ده هلکه څه ګناه ده کرامت خدای او شرافت یو انسان له ورکوي نو چې الله په جون ورکولی شي ته یې را سره منې نو د مرګ نه پس پکې څه چل دی ما تاسو ته د حضرت خبیب رضی الله عنه نو ویلي بلیع الارض یاد دی که نه دی او سبا را روان هم دی چې ځمکه وشلېده او پکې دننه شو او دا هغه بل صحابي مې نه وی چې ډمبرې پیرالې بخاري کې تېر شوي دي او د کافرانو نه بچ که او ما ویلی و شرع قائد لیکلی دی چې کرامت د اولیاو په حق د دې ولی کې خو کرامت دی او په حق د پیغمبر کې معجزه ده دې نه معلومیږي چې د پیغمبر دا دین حق دی ولې د دې سړي کرامت په دې وجه ده چې د پیغمبر مني او اسلام مني که پیغمبر او اسلام یې سوچه نه منل بیا به دا کرامت ولې راته زه مخکې لاړ شه وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي عني اورا ګمان کوم چې دا ابو موسی د نبی علیه السلام نه دی خو دلته ګمان کوي چې د علیه السلام نه خو بل ځای کې دا متیقن دی چې د پیغمبر مبارک قول دی د شپې حضور پاک خوب ولید ښه د جنګ نه مخکې وی رأیت فی رؤیایا چې انی حزست ما توره وړقوله نو ماته شوه صدره دا سینه د تورې سي دا منځ یې مات شو دا اوسپنه دا د صحابو اذا هو ما اصیب من المؤمنین یوم احد ولې په توره خلک جنګ کوي نو حضور پاک په صحابو جنګ کو تورې سره دشمن ماتی نو حضور پاک په صحابو دشمن ماتو داسې ده که نه ده توره خلک مخکې چلی صحابه به د حضور پاک نه مخکې جنګېدل او د تورې ماتېدل د صحابو شهادت شو ثم حزسته دوباره مې هغه ماته توره وړقوله فعاد احسن ما کان مخکې نه ښکلې شوه فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنین دا صفا خبره ده بعضې علما دي فتح نه فتح د مکې اخلي ولې اجتماع المؤمنین ورسره نه دي فتح د احد ده کافرو تختیدن ورأیت امید په دې خور کې بقر لیدل خو ښه دي پی ورکوي بقر خو ښه شی دی لیکن بقرا تصبحو بل ځای راځه نو چې بقره الاله ووینې نو څه نقصان ته اشاره دی که نه والله خیر لهم والله خیر لهم د دې شهداو دپاره یا قرب الله خیر یا صنع الله خیر فاذا هم المؤمنون د بقرې د ذبح ورسره ورکې دا هغه مؤمنین دي کم یوم احد قتلوا یوم احد قید پکې ولګوه ورپسې شه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب رضي الله تعالى عنه قال حجرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن نبتغي طلبم کو در رضا د الله کتبه دا خو وجوب علی الله د معتزله وقیدا ما سویلو شابسه چې الله وعده وکي پوره کوي نو دې ځکه په وجوب تعبیر کوي شابه مزایل الاخرة مزایل الجنة ها شک تراوینه دی او قال ذهبا لم یاکل من اجره شیئا د خپل اجر او ثواب د شهادتونو او د جهادونو څه شی ونه خوړه ولې په هغه کمپورسه کې لاړل شابه كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يترك الا نمره یو برک صادر ته پاتې او د کفن ها كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه مړه غطو ولې وې ته ما تاسې وایه غطو ولې وې باب وایه غطه یا غطو غطه
یغتو نو چې یې حذف شوه وروستو حرف متحرک دی د حمزې ضرورت نشته نو غتو شو مد یمدو نو مدو به که مدو به غتو خو خطا لفظ دی مهمل دی ولې غتو وی غتو وایه که نه لکیر کې فقیر مهرباني وکړه کتاب ګوره که نه غتو بها رأسه شابته واجعلوا على رجليه من الاسخر او قال القوا على رجليه من الاسخر ومن اين بعضی د موږ نه من اینعت له ثمرته میوه پخه ده میوه پخه څه باغ کې خلک خدمت وکړي د باغ مقصد څه دی پوخوالی د میوې دی څه مطلب جهادونه مو وکړل میوه پخه د غنیمتونه میلو شو مال میلو شو فهو یهدبها دې میوه شوکوي یا یهدبها ضربه یضربوه نصوره دواړه ویلی شي میوه شوکوي میوه شوکول د هغه مقاصدونه نفع اخیستل دي باغو کرې میوو کې دي نو مونږ عمل وکړو مونږ له الله په دنیا کې اجر د غنیمت په شکل کې راغی مونږ یې شوکو څه استعمالو زو څه شابته دا ولې د احد صفت کوي مولانا ځکه چې دې سره جنګ وشو بلا شهادتونه د الله رحمتونه نازل شو ها قال ابو عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب جبل سنگ محبت ساتي من شيء الا يسبح بحمده او يا اهل د جبل ته خلق اخلي د دې قرد نوار والا ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك دا بنوي دین یو ډېره ښکلې خبره معلوم شوه چې کوم د صحابه شهیدان شو هغه ځای سپېرني بختوري هغه ځای سپېرني هغه ځای سي دا د موږ احد سره په دې وجه محبت کو یو خدا چې د سره موږ له خدای فتح راکړه فتح کثرت د مړونی میدان ګټل دلته د خدای رحمتونه جبریل فرشته و جنګېدلې او دا هغه ځای چې شهیدان پکې جوړ شو شابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على احد فقال هذا جبل يحبنا ونحب اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت ما ویلي دوه درې جبل ثور او عیر شابه وبه قال حدثني عمرو بن خالد د تحریم فرق مې کړی و د مکې او د مدینې یاد دي او نور تفصیل به راشي ان شاء الله ها قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على دا قدما دلیل دا د وفات نه لږ مخکې جنازه وکړه په اهل احد اوس کته وی صلی په معنا د دعا مستعملېږي اللهم صل على آل ابي اوفا نو دې رستو قید ته وګوره صلاته منصوب په نزع د خافض حرف جر کصلاته للمیت یعنی مجازی معنی مخرج جنازه پہ کرے نو چې روستو جنازه کوي خصوصیت د حضور پاک ته یعنی وکاله پس نو چې کم وخت کې ضرورت هغه وخت ولې نه کوي دلالت النصرت معلومو چې هغه وخت به هم کړی وي شابه ها منبر کم دیو بعض علماء وی چې دا ولا په احد میدان کې منبر او وی ما ته کې د تقریر دتا کوم او سو کوی نه د مدینه منوره منبر صحابه ته وی انی فرت لکم ساسو د پاره مخ کې تلون کې فرت خیر چې څوک مخکې لاړ شي د چا دپاره د فایدې دپاره وانا شهید علیکم علی اعمالکم وانی لانظر الى حوضی الان معلومه چې حوض سم موجود دی وانی اوتیت مفاتیح د خزانو د ځمکو یا مفاتیح الارض ما له خدای راکړل پنجانې چې دا والا لیکن ما رد کړله واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي يريكم عليكم ان تنافسوا فيها چې په دنیا کې به یو بل سره سیالي وکړي دا به مو سبب د ګمراهۍ جوړ شي ولې ډېره دنیا چې یو سړی ګټي بیا حرام او حلالو ته نه ګوري او بیا خرڅ کولو کې تبذیر ته نه ګوري او بیا چې مال سره مینه پیدا شي ګټي نو بیا حقوقو ته هم نه ګوري پردي حقوق پکې سلب کوي بس بکو مولانا صاحب بس اوس تاسو ترتیب د نن نه بدل شو ښه دا کتاب او سوال وایو ترمذی جلد ثانی با رستو وایو او اول کې به بخاری جلد ثانی اوس وایو ان شاء الله دا زما زړه ترتیب